بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جنگل خیل د څوره ملګری دي دا به امر مجبوری رجمع شوي دي د دې لپاره څه کوهاټ کې خصوصا ورسره عموما جنگل خیل کې د بجلی د وابډې څه کوم بره حال ده څه هغه کوم شیډول ده 12 غنټې ده خو لیکن نن افسوس موږ ته 20 غنټې صرف لوډ شیډینګ ده او 4 غنټې بجلی ملويږي. حکام بالا نه دا تاسو کول څه اخر تاسو د نظام نه جوړول څه غواړئ که چې تاسو د وابډې نه تنګي خدای دې لپاره د وابډې نظام ختم کړئ ځکه څه مانه میټر رینټ مغه پورا خلی ما 12 قسمه ټیکسونه په بل کې دي هغه ته مانه پورا خلی او به ما ته راکوي ته 20 غنټې لوډ شیډینګ نو اخر دا ناجایز نه به څه شي دي ته اول نن د کوم دغه غلط ټیکسونه ته اچولي تا پکې کوم د فیول پرایس ټیکس اچولې ته کې پی کې نه کوم د فیول پرایس ټیکس غواړې ځکه چې ما سره خو خپله ګرین انرژي ده د ما خو اوبو نه جوړېږي لګیا ده زه ته تر او ترفار کر کې نه یم پرو څه ما ته کولې باندې بجلي جوړېږي ته راکوې ته ما نه د فیول اډجسټمنټ سرچارج غواړې لګیا ما خو خپلې اوبه دي زه لګیا یم تا ته 2.5 روپۍ کې فی یونټ در کوم او ته لګیا ما ته 75 روپۍ کې راکوې دا د آرټیکل 158 سراسر خلاف ورزي ده مو دا غواړو څه قانون دی کم از کم خپل ځان په حال کې څه کوم آرټیکل 158 په ده باندې لاګو کېږي چې د کومې صوبې پروډکشن ده هغه صوبه دې سبسیډایز شي نو کم از کم ته ما سره رعایت خو وکړه که نه بیا رعایت یې تا سره خو رعایت سراسره 75 روپۍ کې یونټ ده هغه راکوي نه نو بیا ته چې تا بجلي ته چوپیس کې کښلونکي ده که څه پې کوونکي دي لهذا د عوام تنګ شوی که نه تنګ شوي خو کله څه انسان تنګ شي نو به تنگ آمد به جنگ آمد مو دا یایو د کوهاټ وابډې اهلکارانو ته چې د خلکو ته یوارې ته دعوت مه ورکوه چې د خلک مجبوره شي او بیا تا په دفتر باندې رخیږي او بیا داسې کې خبره راشي چې اوس تاسو لاین آرډر سچویشن د الله زه د کوهاټ انتظامیه ته او کې پی کې ګورنمنټ ته دا خواست کوم چې لاین آرډر سچویشن دا عوام نه جوړوي دا د کوهاټ د وابډې اهلکاران خپله جوړوي لہذا قبل از وقت مو دا خبره کو چې څه قسمون لاین آرډر سچویشن جوړ شو ذمہ دار به دغه اهلکاران وي چې کوم دا خلک دغه حرکت لپاره مجبوره کوي دا اقدام دا ده چې بس دا مشران ملګري جمع شوي دي که چېرته 2 ورځې 2 درو کې دا شی صحیح نه کړو نو مو به آینده دپاره بلا عمل طی کوو خو ما خو تاسو ته قبل از وقت دا خبره وکړه چې موږ دا خبره حفظ و ما تقدم کوو چې ګورئ اهلکاران د خپله قبله درست کړي خدای دپاره عوام مجبوره نه کړي دې دپاره چې بیا لاین آرډر سچویشن جوړېږي خو بهرحال د مو دواب قبل از وقت د لاین آرډر سچویشن دا د کوهاټ ایکسین ایس ډي او او د کوهاټ وابډې اهلکارانو باندې ده چې موږ په ژمي کې ته ماته دا خبره کوې چې په بجلي باندې څه کوئ خو بیا توربلین یې بند کړه که نه بیا ته ما نه ژمي کې ټیکس دي شي خلې ته مانا آیا ژمي کې ته ماته ټیکسونه مفی څه د ما یونټ څه کوم 2.5 روپۍ کې زه در کوم ته ماته 75 کې راکوي بیا ته ماته مف کوي ته ماته سبسیډایز کوي دا څه خبره ته ماته کوي لګې چې ته په ژمي کې په بجلي باندې څه کوي زه په هېڅ نه کوم ته یې بند کړه بس څه ته یې بند کړه ټیکسونه به مانا نه خلې دا جي د مو ټوله ګیله ایکسین صاحب نه ده ایس ډي او صاحب نه ده متعلقه سو بھائی دا خلق رچی آډې کټی د آډا کوم قانون کې کټ کیږي چلو کا گریډ سټیشن نه تا یو شی بند کړو زه سره یا منم یا نم خو گریډ نه خو بند شو خو زه خو نه پوهېږم چې د آډې والا سیسټم تا کوم راوبستو بهرحال موږ خو خپلو ملګرو دغه فیصله کړي چې کوم اهلکار چا د ناجایزې آډې کټونو باندې وکتو دا راټینګ کوي د سره بعد کې بیا څه عمل کېږي یا به کېږي ورسره به گیس والا څه نه کوم گیس والا پیر صاحب کیسه شوی ده زم خو بل شی د څه د ګیس ډیر تکلیف ته په جنگل کې نه پېښور کړه بنده کا خلاصه ده نه بده یو کنه بیا هغه جوړیږي به یو کې شي